ځکه چې زمونږ او ستاسو د ډېرې مودې نه یو تعلق پاتې شوی او په هغې کې منځ کې پکې لږ ډېر څه دغه راغلي وو، نو هغه نن هغه دغه ختم شو او یو ځل بیا مونږ په یو لاره روان شو. دا مونږ لپاره ډېر د خوشحالۍ او د عزت خبره ده او انشاءالله دې سره به دا اتفاق چې دی نور به مضبوطېږي به. که مونږ نن وګورو نو په 8 فروری باندې انتخابات دي او په هغې کې مختلف خلک به راځي، مختلف خلک به تاسو ته ووټ په غواړي، مختلف پارټۍ به راځي. خو وروڼو دې ته به ګورو چې دې علاقې کې ترقي چا کړې ده، د دې علاقې مسایل چا حل کړي دي، دې علاقې له چا توجه ورکړې ده، دغې طرف ته به لږ دغه کوو. او زما دا یقین دی چې که د بلې پارټۍ قسم وي چې هغه نه هم دا تپوس وکړي چې یاره دلته کې کار چا کړی دی، نو ټول به درته دا وایي چې یاره ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور دلته کې کار کړی دی. نو دغې حوالې سره مونږ تاسو ته هم دا درخواست دی چې تاسو به نن نه ځان مدعیان ګڼئ او تاسو به ورځئ خلکو ته او خلکو په دې شي باندې پوهوئ چې په دې 8 فروری باندې دا ووټ چې دی دا د ډیوې په حق استعمالول دي چې زمونږ دا علاقه چې ده دا ترقي وکړي. دا 2018 کې چې څه حالات راغلي وو هغې سره زما خیال دی هغه فرق نور هم واضح شو، نورو خلکو ته موقع میلو شو خو هغوی هغه شانتې کارکردګي ونه ښیلی شوه، هغه شانتې صحیح ونه کړی شو. نو دا اوس پکار چې تاسو کور په کور کوڅه په کوڅه وګرځئ او خلک په دې خبرې باندې پوه کړئ چې زمونږ د علاقه په دې 4 نیم کاله کې ډېره وروسته پاتې شوه او د هغې د پسماندګي لرې کول لپاره پکار دا دی چې په اتفاق سره مونږ په 8 فروری باندې دا ووټ چې دی دا د ډیوې په حق کې استعمال کړو. زه په دې موقع باندې د هغې ملګرو چا چې په دې کې د پل کردار ادا کړی او ستاسو زمونږ دا نږدېوالی راوستی دی د هغوی هم ډېر زیات مشکور یم. همایون خان چې دی هغه هم خواهش و چې راځي بدن خو د هغوی چونکې بچې بیمار و هغه هسپتال کې و، نو د هغې د وجې نه په دې پروګرام کې هغوی شریک نه شو. کني ما سره د هغوی ډېر دغه و چې یو ځای به ځو او دا پروګرام به دغه کوو به. الله تعالی د هغوی بچي له هم شفا ورکړي او ستاسو زمونږ دا اتفاق او اتحاد چې دی دا هم د قایم و دایم ساتي. انشاءالله دا 10 ورځې پاتې دي، په دې کې به دا تمه کومه چې تاسو دلته خپل علاقې کې به هم دغه کوئ او تنګي کې هم ستاسو ډېر تعلق دی، هغې رشتې پسې به هم ګرځئ، نور چې کوم ځای کې ستاسو وس رسي کوشش به کوئ او انشاءالله په 8 تاریخ باندې به دا کامیابي چې ده دا به ستاسو زمونږ په شریکه کامیابي به وي. زه اخره کې یو ځل بیا د ټولو ملګرو د ټولو مشرانو ډېر زیات مشکور یم، ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم. ډېره مهرباني، ډېره مننه.